چې د اختر په دې ورځو کې خلک مقبرو ته ځي او په قبرونو باندې تلاوتونه وي، نو دا ټول ناروا کارونه دي او دا هغه کارونه دي چې په دې باندې په شریعت کې څه دلیل هغه نشتی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دې باره کې سندي ثابت نه د صحابه کرامو نه. نو قبرونو ته تک په دې ورځو کې او هلته بیا سورت یاسین ختمونه کول او یا نور د قرآن بله کومه ایسه ویل دا په شریعت کې نه ده ثابته. دا یو ناروا بدعت دی او بې دلیله کار دی، په دې باندې هیڅ دلیل الحمدلله زموږ په شریعت کې نشتی. ورځ باندې د خپلو خپلوانو قبرونو لتلل، زیارتونو لتلل، هغوی ته دعاګانې کول دا مستحب عمل دی بلکې سنت طریقه ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په د اختر په ورځ باندې د خپلو خپلوانو قبرونو زیارتونو لتلو دعا به ورته کوله. صحیح بخاری شریف په اول جلد کې په صفحه نمبر 134 باندې دا حدیث شریف موجود دی. امام بخاری رحمه الله باقاعده باب لګولی دی، فرمایي باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد. بیا حدیث شریف نقل کوي د جابر رضی الله تعالی عنه نه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق، چې پیغمبر علیه السلام به د اختر په ورځ باندې مسجد ته په کومه لاره لاړو نو واپس په بله لاره باندې راتلو، په هغه زړه لاره باندې منه راتللو. اوس به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا لاره ولې بدلوله او په بله لاره باندې به راتللو. نو د دې حدیث شریف په شرح کې علامه بدرالدین عینی رحمه الله عمدة القاری کې شپږم نمبر جلد او په صفحه 548 باندې مختلف توجیهات ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام به ولې په بله لاره باندې راتلو. یو وجه پکې دا ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام به ځکه دا لاره بدلوله لیزور اقاربه الاحیاء والاموات، چې د خپلو رشته دارانو چې کوم وفات شوي دي د هغوی زیارتونو له لاړ شي او چې کوم ژوندي دي د هغوی د اختر مبارکۍ دپاره. دا دواړه طریقې د دې نه معلومه شوي چې د اختر په ورځ باندې خپلو خپلوانو له مبارکۍ لتل دا هم سنت طریقه ده، او قبرونو زیارتونو لتل هغوی ته دعاګانې کول دا هم سنت طریقه ده د پیغمبر علیه السلام. بعضې خلک وایي چې یاره نه قبرونو لتلل دا ناروا دي او په حدیثو کې د منع راغلې ده او پیغمبر علیه السلام په هغه خلکو باندې لعنت ویلی دی چې کوم خلک قبرونو زیارتونو له ځي. نو دا په ابتدا د اسلام کې اول نبي علیه السلام د منع فرمایلي او خو وروسته چې پیغمبر علیه السلام بیا د دې اجازت ورکړی، لکه څنګه چې زما سره مستدرک د حاکم را سره د اولنی نمبر جلد دی. په دې کې مختلف قسمه ډېر شي احادیث راجمع کړي دي او هغه احادیث راجمع کړي دي چې کوم احادیث په دې کې نبی علیه السلام د منع فرمایلي و د قبرونو د زیارت نه. بیا پکې وروسته تقریبا ډېر شي د هغې نه سوا احادیث راجمع کړي چې پیغمبر علیه السلام د قبرونو اجازت خلکو له ورکړی دی. او بیا فرمایي چې وهذه الاحادیث المرویة فی النهی عن زیارة القبور منسوخة، کم احادیث چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه روایت کړی شوي دي چې نبی علیه السلام ترې منع فرمایلي د قبرونو زیارت نه، نو دی وایي چې دا حدیثونه منسوخ شوي دي. او والناسخ لها حدیث علقمه بن مرصد رضی الله تعالی عنه، او د دې لپاره ناسخ حدیث چې نو هغه حدیث د علقمه بن مرصد رضی الله تعالی عنه دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک به فرماید قد كنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها فقد اذن الله تعالی لنبیه فی زیارة قبر امه. وایي ما تاسو د قبرونو زیارت نه منې کړي وایي، خبردار اوس تاسو ځئ او د قبرونو زیارت کولی شئ. او بیا فرمایي چې الله تعالی خپل پیغمبر علیه السلام نه د خپلې مور ابی رضی الله تعالی عنها د قبر د زیارت اجازت ورکړی دی. وایي تاسو هم د خپلو خپلوانو قبرونو زیارتونو نه ځئ.